السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د پاره او د پاکستان د عوامو د پاره ډیر یو د خوشاله خبر دی او د موجوده حکومت د پاره بری خبر دی. نه خبر څه دی اب په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. څنګه تاسو ته پته ده د ټیم کې دا کوششونه شروع دي چې په ملک کې د قومي مذاکرات وشي. نه آیا دا واقعي د دوی نیت دا دی چې مذاکرات وشي یا دوی یو قسم لا عمران خان لا دوکه ورکوي؟ دا به په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. د سپریم کورټ فیصله چې کومه ده او اوس د حکومت چې کومه آینده منصوبه بندي ده نه هغه څه ده او څوک دا غواړي چې یاره وزیر اعظم شهباز شریف دی نا اهل شي. دا غي څه وجوهات دي. بل اړخ عمران خان خپل سکیورټي ګارد هم تبدیل کړل. دا غي څه وجوه او چا عمران خان لدا مشوره ورکړی دا چې هغه د پاکستان پریدي او بهر ملک ته لاړ شي. دا ټول خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. خو دا غي نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. او کم کسان هم چې دا ویډیو ګوري نه اوی تم زداویم چې آیا مذاکرات پکار دي او کنه عمران خان لدا پکار دي چې مذاکرات وکي او کنه خپل رائے په کمنټ کې ضرور ما سره شریک کړئ. ملګرو لومبي په دې باندې خبره کوو چې اکم خبر ده چې عمران خان د پاره د پاکستان د عوامو د پاره او د پاکستان آئین د پاره ډیر یو خوشاین دی او د هغې د پاره ډیر د خوشحالۍ خبر دی. او بل اړخ ته د حکومت د پاره ډیر یو بری خبر دی. د هغوی د پاره د افغان خبر دی. هغه دا دی څنګه تاسو ته پته ده د موجوده حکومت دا مطالبه وه چې یاره سپریم کورټ کې دی په دې موجوده چې کوم الیکشن کیس دی نه په دې باندې پول کورټ جوړ شي او د دوی دا رایه وه چې یاره د پول کورټ کې 15 ججز وي نو هغې کې 8 ججز داسې دي چې هغه زمونږ په طرف دي او هغوی به زمونږ په حق کې فیصله کوي. نو اوس یو ډیر اهم خبر مخې ته راغلی دی او هغه خبر دا دی چې په دې 15 ججز کې 9 ججز داسې دي چې هغه د عمران خان موقف سره ولاړ دي، هغه د پاکستان آئین سره ولاړ دي. نو اوس کو پول کوټم په یو فیصله باندې په یو مسله باندې جوړ شي نه بیا دا فیصله چې دا نه دا به د آئین دننه کیږي. اصل کې داسې اړه پکار نه دا یو سپریم کورټ کې یو تقسیم پیدا کوي. دوی داسې پکار نه څومره چې ججز دي هغوی ته د چا طرفداري هم نه پکار بلکې هغوی له پکار دي چې هغوی د پاکستان د آئین طرفداري وکړي، د پاکستان آئین لاندې ټولې فیصلې وکړي. بل اړخ ته د قومي مذاکراتو خبرې اترې شروع دي. نه آیا دا واقعي د دوی دا نیت دی چې مذاکرات دي وشي خو نه دوی یو قسم له عمران خان له دوکه ورکوي. نو اوس دې حوالې سره د جماعت اسلامي چې کوم مشر دی سراج الحق هغه خپل کوششونه شروع کړي دي او کېدای شي د اختر نه پس بیا هغوی APC راغواړي په هغې کې مذاکرات وشي. نو اوس ډېر ذرایع دا هم وایي چې دا یو قسم له دوی عمران خان ټریپ کوي، هغه له یو قسم له دوکه ورکوي ځکه چې سپریم کورټ اوس دا اټله فیصله کړه چې په 14 مای باندې به په پنجاب کې انتخابات کیږي. نو اوس موجوده حکومت چې دی یا کوم اسټابلیشمنټ دی هغوی دا غواړي چې پس چل دا 14 مای تیر شي او د هغې نه پس بیا د دوی هیڅ دا نیت نشته چې یاره موږ انتخابات وکړو. خو دوی یو قسم لا اوس دا وایي چې یاره موږ عمران خان سره مذاکرات کوو. دوی به مذاکرات وکړي دا 14 مای چې دا به هم تیر شي ځکه دې نه پس کله دوی مذاکرات وکړي دوی به سپریم کورټ ته لاړ شي. هلته به چیف جسټس ته ووایي چې یاره موږ خپل منځ کې مذاکرات وکړل ځکه چې د دې نه مخکې چیف جسټس هم دا ویلو چې څومره سټیک هولډرز دي څومره سیاسي جماعتونه دي هغوی خپل منځ کې مذاکرات وکړي. نو موږ به بیا په دې کې عمل دخل نه کوو او بیا دا دوی باندې ډیپینډ کوي چې کله انتخابات کول غواړي نه انتخابات دې وکړي. نه بیا به سپریم کورټ ته دوی داسې ووایي بیا به دا ټیم هم تیر شي هغې نه کیدای شي پس داسې وشي دوی خو دا وایي چې یاره په جولای کې به انتخابات وشي خو ټیکنیکلی دا پاسبل نه ده ځکه چې کله اسمبلی د وخت نه ماته شي نو بیا 3 میاشتو لپاره به نگران حکومت راځي. نو ګورو چې دا څه کیږي آیا دا مذاکرات واقع کیږي کو دې کې یو داسې کس ګارنټي ورکړي یا د پاکستان چیف جسټس ګارنټي ورکړي نه بیا کیدای شي دا مذاکرات چې دي کامیاب شي. خو ذرایع دام خبر ورکړي چې دا یو قسم لا دا کوشش دی عمران خان ټریپ کی او پس چل د 14 مای چې کوم دا تاریخ دی دا د تیر شي. اوس یو وړخ ته سپریم کورټ فیصله ده بل اړخ ته حکومت دا اټله فیصله کړه چې موږ دا فیصلې نه منو. کم سټیټ بینک چې هغوی حکم ورکړو او سټیټ بینک هم دوی اصرار کړی دی چې یاره تاسو به د سپریم کورټ حکم نه منئ او په سټیټ بینک کې چې کومې پیسې دي نه دا د حکومت دي. نو اوس دې حوالې سره حکومت هم اټله فیصله دا کړې ده چې هر څه وشي موږ به سپریم کورټ فیصله نه منو که موږ ټول نااهله کیږو نو نااهله دي شو. او اوس تاسو ته دا هم وایم چې زرداري او مریم نواز او نواز شریف په قصد باندې دا غواړي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته نااهله شي. زرداري ځکه دا غواړي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته نااهله شي. څنګه تاسو ته پته ده یو څو ورځې مخکې هغه حامد میر له انټرویو ورکړی وه. حامد میر ته دا تپوس وکړو یاره که چېرې وزیر اعظم شهباز شریف نااهله شو نو بیا بل وزیر اعظم څوک وي نو هغه ورته دا ووایي چې یاره د سینټ ډومیسیل والا به وزیر اعظم یعنی ظاهره خبره ده نیکسټ وزیر اعظم چې دی نو هغه بیا بلاول بوټو وي. او بل اړخ ته نواز شریف او مریم نواز ځکه دا غواړي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته نااهله شي. د هغې مین وجه دا ده چې آینده کم انتخابات کیږي نو په هغې کو بیا د پنجاب وزیر اعلی شي یا مثال د په مرکز کې د دوی حکومت راځي هغې څه چانسز نشته. خو فرض که داسې کیږي نه چې بیا مریم نواز ته او نواز شریف ته لار صفا وي ځکه چې بیا کو چېرې
نواز شریف هم اهل نشي او بیا دلته شهباز شریف موجود وي نو بیا د مریم نواز هیڅ چانس نه جوړیږي نو ځکه اوس دوی دا غواړي چې یاره وزیر اعظم شهباز شریف ته نااهله شي. بل اړخ ته عمران خان خپل سیکورټي ګارډ هم تبدیل کړ او د هغې مین وجه دا وه چې یو څو ورځې مخکې عمران خان چې کوم سیکورټي ګارډز وو نو هغه اغوا کړی شوي وو، هغه پولیسو هم په تحویل کې اخیستي وو. نو اوس د دې وجې نه عمران خان خپل سیکورټي ګارډ تبدیل کړل ځکه چې هغه ته ډېر زیات د سیکورټي تھریټس ملاویږي، هغه ته ډېر زیات سیکورټي خدشات دي. نو هغې د وجې نه اوس هغه خپل سیکورټي ګارډ چې دي نو هغه تبدیل کړل. بل اړخ ته عمران خان ته دا مشوره هم ورکړی شوې ده چې د ملک پرېږدي او بل ځای کې د خپل رهایش اختیار کړي. نو دا مشوره چې دی جلیل شرقپوري عمران خان له ورکړې ده، دا سابقه امینی دی د پاکستان تحریک انصاف، مخکې اول نون لیگ سره د تعلق او بیا د استعفا ورکړه. اوس د څومره وابستګي د هغه پاکستان تحریک انصاف سره ده او هغه دا ویل چې یاره په پاکستان کې یو اداره هم د عمران خان حفاظت نشي کولی، لہذا هغه له دا پکار دی چې هغه ملک پرېږدي او بل ملک خپل رهایش اختیار کړي ځکه چې د هغه زندګۍ ته ډېر زیات خطرات دي. نو اوس چې کوم قومي مذاکرات شروع دي په هغې کې ستاسو څه رایه ده؟ آیا عمران خان له پکار دی چې هغه مذاکرات وکړي او که نه؟ تاسو خپله رایه ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.